په نامه د خدای چې مهربان او بخښونکی دی. محترم جناب استاد عباسین یوسفزئی صاحب، استاد اقبال شاکر صاحب، گران بخزاده دانش صاحب، شمال محمدزی حبیب عابد صاحب، نورو شاعرانو ملګرو او په تالار کې ناستو درنو دیروجو پښتنو، تاسو ته او د دیر پښتنې خاورې ته سلامونه. قطع عرض دا سرجی د منی درمن ته چې رسی رسی ایسوم نوي، د منی درمن ته چې رسی رسی ایسوم نوي، دلته پوړي کې دنیا فصلونه وټو کېږي. د دې وطن جغرافیه دومره ظالمه ده چې په ما سیلاب راشي نو ستا فصلونه وټو کېږي. د منی درمن ته چې رسی رسی ایسوم نوي، دلته په اوړي کې دنیا فصلونه وټو کېږي. د دې وطن جغرافیه دومره ظالمه ده چې په ما سیلاب راشي نو ستا فصلونه وټو کېږي. عباسین صاحب ستاسو په اجازت باندې یو غزل دی او یو سره وړوکی شان نظم دی ورپسې خاجي مننه جی. غزل له دانش صاحب چې د چم په پیغلو د چم بلای آزاد کړلې، د چم په پیغلو د چم بلای آزاد کړلې، د چم زلمور پسیم تڼۍ آزاد کړلې. مننه. د چم په پیغلو د چم بلای آزاد کړلې، د چم زلمور پسیم تڼۍ آزاد کړلې. شاګر صاحب ما سره وینځي منځي نه وستا د نظر پونم، ما سره وینځي منځي نه وستا د نظر پونم، خو د سینې نه مې دوه درې سلګۍ آزاد کړلې. مننه جی. ما سره وینځي منځي نه وستا د نظر پونم، خو د سینې نه مې دوه درې سلګۍ آزاد کړلې. ازادي رانغله واده دی واده ونه خطا، ازادي رانغله واده دی واده ونه خطا، په موږ داسې د پنجرې مرغۍ آزاد کړلې. مننه. ازادي مننه. ازادي رانغله واده دی واده ونه خطا، په موږ داسې د پنجرې مرغۍ آزاد کړلې. هغه سړی به د دې خاورې په رښتیا تل وي. شمال صاحب هغه سړی به د دې خاورې په رښتیا تل وي چا چې د اور نه د وطن شپېلۍ ازادي کړلې. مننه. مننه. هغه سړی به د دې خاورې په رښتیا تل وي چا چې د اور نه د وطن شپېلۍ ازادي کړلې. او غازي د خدا ووایه د زنځیرونو نه د څو مرۍ ازادي کړلې. مننه. مننه. غازي بلا خلق دی وجله خدا ووایه د زنځیرونو نه د څو مرۍ ازادې کړلې. ستا د سلګو اواز مې خښ کړ د ژوندون قبر کې. شاګر صاحب ستا د سلګو اواز مې خښ کړ د ژوندون قبر کې، د سر د قید نه مې زړې انګۍ ازادې کړلې. او سرجی دا نظم دی رضوان الله شمال صاحب یو نظم دی، تاسو به اورېدلي اراده. د هغه ارادې په تاثر کې دی سرجی ما ته پته نشته چې د دې ادبي ټول به صحیح بهرحال تاسو ته پیش کوم چې زه هم ازادي غواړم د جبر د جنجاله، زه هم ازادي غواړم د جبر د جنجاله، زما اراده ولیکه د ځان سره شماله. دا خلک چې په خوله کې د مارانو ټک ساتي، دا زړونه چې د کرکې د سنکیا نه ډک ساتي، چې ځان له په لاهور ناستي په منګه ټک ساتي، چې ځان ساتي زمونږ په اوږو ټوپک ساتي، محل چې ښه ډنډه ساتي، کنډر سړک ساتي، پښتون چې د تاریخ د دیوال شاته ورک ساتي، د ریا توره بورخه کې د مستۍ چورلک ساتي، د سپین دستار په ولونو کې چې چرس مدک ساتي، د کونډې پالک باندې چې خپل کنډک ساتي، زمونږ په مازغو پسې چې خوله څټک ساتي. دا خاوره خلاصول دي د دې خلکو د وباله، زما اراده ولیکه د ځان سره شماله. مننه. 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 دانش صاحب بند دی چې څه خلک په چل ول کې بس د نورو حق وهي، که نیم څپق وهي او که پوره څپق وهي، د نوي دلیل خپې په پخواني منطق وهي، د خاورو سره تول کې د وطن ابرق وهي، زمون کردار په موږ پسې لاسونه پړق وهي، ذهنونه شمشتۍ دي په قلار اړق وهي، سینې پکې د یاري د شدت نه ټک وهي، استاد څلور کلن ماشوم په زوړ سبق وهي، تیارې رڼاګانې په مخ مخ په شړق وهي، سوال وته د جواب او جواب وته د سواله، زما اراده ولیکه د ځان سره شماله. مننه. مننه. بل باندې چې د کلي د حجرې منځ کې ولاړ چینار د خرڅ،
د کلی د اجرې منځ کې ولاړ چینار د خرڅ اجره جمعات د خرڅ ولا ګودر او لار د خرڅ شخصي کردار د خرڅ دی او قامي وقار د خرڅ صادر او شال د خرڅ دی او شمله دستار د خرڅ د پیر نیکی د خرڅ د ولی مزار د خرڅ د زر کې تل د خرڅ دی د تارو چغار د خرڅ تهذیب د خرڅ تاریخ د خرڅ نکاح او پلار د خرڅ الفاظ د خرڅ قلم د خرڅ شاعر فنکار د خرڅ باچا د خرڅ وزیر د خرڅ غریب او خوار د خرڅ چې دا مسلمانان پس یریږي د دجاله زما اراده ولیکه د ځان سره شماله مننه جی مننه د کلی د اجرې منځ کې ولاړ چینار د خرڅ اجره جمعات د خرڅ ولا ګودر او لار د خرڅ شخصي کردار د خرڅ دی او قامي وقار د خرڅ صادر او شال د خرڅ دی او شمله دستار د خرڅ د پیر نیکی د خرڅ ته د ولی مزار د خرڅ د زر کې تل د خرڅ دی د تارو چغار د خرڅ باچا د خرڅ وزیر د خرڅ غریب او خوار د خرڅ چې دا مسلمانان پس یریږي د دجاله زما اراده ولیکه د ځان سره شماله او اخیری باندې دانش صاحب چې دا خلک باخر د دې چکر نه راوځي دا خلک به اخر د دې چکر نه راوځي اخر به دا ازغې د دې ځیګر نه راوځي لالونه به د وخت سمندر نه راوځي فکرونه به د یارې د اثر نه راوځي مذهب به د جماعت او د منبر نه راوځي کشتۍ به د برموده د منتر نه راوځي ناره د انقلاب به د خیبر نه راوځي پښتون به د ټوپک او د سنگر نه راوځي اخر به د حالاتو د محشر نه راوځي ولی به د شعور دار یو غر نه راوځي ناره د انقلاب به د خیبر نه راوځي سپوږمۍ به را جوړېږي ستا د فکر د هلاله زما اراده ولیکه د ځان سره شماله ډېره مننه یو قطعه د زه بس شاعري د ځان دپاره کوم زه بس شاعري د ځان دپاره کوم تاسو ته که بد ښکارم که ښه ښکارم خلکو ته رحمان بابا چرسي ښکاري خدای خبر چې زه به ورته ښه ښکارم